الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال قل درود الشريف وايه اللهم صل على محمد ما صليت على ابراهيم زمان دې مجلس حاضرین ورونو نن ستاسو په علاقه باندې رب العالمین یو ډېره غټه خوشحالي راوستې ده چې ستاسو د علاقه کې رب العالمین قرآن خانه ماشومان پیدا کړل مدرسې خدمت څوک کوي قاری یسیب الله صاحب زندگی کې د الله برکت پیدا کی آمین دا د اوو د اتو کالو ماشوم ته چې نن پټکي ورپسر دی او پګړی نو دا د قاري صاحب خوارې دي چې دې ماشومانو سره خواري وکړه او الحمدلله د هغه د هغې خوارو او د هغه د هغې کوششونو ثمره دا ده چې نن دې ماشومانو قرآن حکیم ووی وروڼو قرآن حکیم د رب العالمین کلام دی دا د الله پاک کتاب دی دا د رب العالمین خبرې دی رب العالمین زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره دا کتاب را لېږلی دی په دې کې الله د دنیا خیره میښودی دی او په دې کې الله د آخرت پیدې میښودی دی چا چې قرآن سره تعلق پیدا کړی دی هغه دې دنیا کې هم کامیاب دی آخرت کې به هم کامیاب دی او هغه انسان چې د هغه سینه رب العالمین د قرآن د علم نه ډکه کړې ده او د هغه په سینه کې الله قرآن ایښودی دی هغې د قرآن حافظ او د قرآن عالم ته چې چا په درون نظر باندې کتلی دی الله پاک هغه عزتمن کړی دی او چا چې د قرآن حافظ ته او عالم ته په سپک نظر باندې کتلی دی هغه الله ذلیله کړی او رسوا کړی دی که هغه خان ملک او د علاقې او سردار ولی دی د دواړو جهانو سردار مبارک په مکه مکرمه کې و هغې ځای کې د کافرانو دا زور ډېر زیات و یو ځل حضرت حباب رضی الله عنه د دواړو جهانو سردار مبارک له راغی وی د الله رسول ته موږ ته نه ګورې او ترې کافرانو ته خیرې نه کې ځکه صحابو باندې ډېر زیات ظلم وکړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حباب رضی الله عنه ته وی حبابه وی تا د دین دپاره څه قربانۍ ورکړې دي ورته یې وی زما د املا لږه وګوره نو چې څادر یې ورله د املا نه اوچت که او کمیس یې اوچت که نو ملا یې ټوله قوتي قوتي وسوړې وه ورته یې وی دا ولې وی دا د مکې مشرکانو به د اور سرې سروټ کې په ځمکه باندې خورې کړې او زه به یې د هغې د پاسه سملولم او کلک به یې نیولې وم تښتېدی به نه شم په سینه باندې به مې یو کس ولاړو نو زما د وجود هغه وازګې او هغه وینې به هغه سروټ کې به یې مړې کړې نو دا پکې د هغې غسوړې شوې دي دومره ظلمونه یې کړی دی
حضرت سمیه رضی الله عنها راوسته ابو جهل او دا یو خپې ورله یو خ پورې وتړله او دا بل خپې ورله بل خ پورې وتړله یو اوخلی دې خوا مخ کړې بل اوخلی دې خوا مخ کړې یو اوښې یو خوا روان که بل اوښې بل خوا روان که نیمه تنه یو خوا پرېوته او نیمه بل خوا